دا وخت زه موجود یم په ضلع خیبر باړې بازار کې. دلته که زما په شا به کوم دا تاسو احتجاج وینئ دا څه د مهنګایي خلاف یا د پیټرولو د ګرانېدو خلاف یا د چینی د ګرانېدو خلاف نه دی راوتی. دا هغه خلک دي دا هغه غمځپلي خلک دي چې کوم د فاټا په ضم کېدو کې د دې سره چې کومې وعدې شوې وې هغه وعده اوسه پورې سر ته ونه رسېدي. دغه وینا کوي دغه خلک دغه مظاهره کې د دې ځای عوام دا غوښتنه د حکومت نه کوي چې کومې وعدې تاسو کړې وې هغه وعدې خو اوسه پورې تاسو پوره نه کړې خو واپس دې موږ دپاره کوم خپلې قبایلي کوم علاقه جاتو هغه دې واپس هغه ضم کېدل دې ختم شي. دې سره به خبرې اترې کوو دلته کې د دې ځای چې کوم د علاقایي مشران دي کوم ملکانان دي هغې سره به موږ خبرې اترې کوو. دا پروګرام د بلدیاتي انتخاباتو د بایکاټ په باره کې ارنج کړی دی. دا چې صرف په قوم باندې غږ وشي چې بلدیاتي انتخابات موږ نه منو هغې نه موږ بالکل په ټول مکمل توګه باندې بایکاټ کوو. دویمه خبره دا چې موږ په خیبر ایجنسۍ کې هلته NCP ګاډي دي 15,000 رکاوټې ورته جوړې د یوې ایجنسۍ نه ورته 15 ایجنسۍ جوړې کړي. په دا باندې غږ کوو چې دا ایجنسۍ کې دا ګاډي کولاو شي د ایجنسۍ د یوه سر نه تر بله سره پورې کولاو شي. د موږ پروګرام دا چې ټول فاټا کې یو کولاو خو ابتدا موږ د خیبر ایجنسۍ نه کوو. دا فیصله موږ له ځکه منظوره نه وه چې هغه څو کسان وو یو د بوړې تحصیل نه وو یو د جام د تحصیل نه وو په داسې یو د دغو نورو لکه بجاول یا FR هغه کرم ایجنسي یا وزیرستان یو کس وو 15 کسان ټول فاټې نه وو بلکې هېڅ قسم نور څوک ورسره نه وو چې هغه درنه ورکړي او هغه به ولته تو کتلی یا به 3 کسه وو یا به 4 وو یا 5 کروڑ به کسان راونیول ځان سره به کېنول. موږ چې کوم معاهده د انګریزانو سره وه په همغه معاهده باندې بیا امام محمد علي جناح صاحب دستخط وکړلو چې د قبایلو سره به موږ هم دغه معاهده وي لکه کومه د انګریزانو نه پاتې وه. په هغه معاهده باندې موږ سره دا پاکستان حکومت ونه چلېدو. موږ دا ځام کېدل چې کوم دي که نه دا د موږ هغه سره دا لیکلي وو چې که کله دغو قبایلو د خپل قانون بدلول غواړي نو دا به ټولو قبایلو نه رایې اخلي ریفرنډم به کوي. ته وایې چې FCR کوم قانون دی هغه کاله قانون د انګریز قانون دی. یو خو اړخ تاسو دا وویل چې دغه قانون دی ختم شي دوباره اوس تاسو بیا وایئ چې واپس دې زمونږ کومې قبایلي علاقې ضم شوي دي هغه دې واپس دغه ته راشي نو دې کې دا قانون خو بیا واپس لاګو کېږي. نو څه وایي دې حوالې سره چې هغه خو د انګریز قانون و په لندن کې یم دی نن هم په وخت تېروي. موږ سره چې کوم قانون کېدو دا نه انګریز و نه د پاکستان و نه د افغانستان و نه د اسلام و. موږ سره غیر آئیني غیر قانوني غیر جمهوري غیر اخلاقي موږ سره دا پاکستان چلېږي او چې کوم تکلیف یا موږ له راکوي او هغه اصلي شی یې اوسه پرې خپل پاکستان کې چلای ورنه کړو موږ له به یې څه روکي دا نه پس بلکې موږ مدنیاتو باندې قبضه کړې وه. موږ خواصادار یې دا خبره وه چې پاکستان پهلا فورس چې کوم یو و پهلا فورس د پاکستان خواصادار و ودوی کنه بل کم یو فورس نه فوجي و نه پولیس و نه شای و چې انګریزان لړل نو پهلا فورس پاکستان خواصادار و. نن هغه خواصادار رو واخستل جیلی ورته وته لګولې دي او جیلی غټې وته لګولې دي و دغه نه هغه خپل شخصیت واخستو و شایره چې دغه ټول پولیس و ولس ولر چې هغه خدمتګار کړل و تلون دی رو واستل دا خواصادارې به دوی ورنی کوي بیا به ویني کوي بیا به پلور وي و چې زوی دي و دغه هغه خپل زوی ولل و د خپل خاندان هغه حق یې وولو په د لاسو ټوکو لپاره یې په د جلي غوټو باندې شایره چې ورته وچولې خو هغه وایي چې موږ دا ورته ځکه وچولې چې موږ باندې 50,000 روپۍ جرم تړلی و چې که چا د پولیس ورته ونه چوله کم خواصادار نو هغه به ډیپټي ختم وي او 50,000 روپۍ به جرم هم وي دا ورته په زور ورغوستې دغه په خوښه. امام خبره ده انضمام بالکل نه منو نه مو مخکې منلی نه بیا منو او په دې باندې موږ سخت احتجاج د حکومت له دی چې د موږ مشرانو سره خبرې وکړه ویلې چې پاکستان خدای فضل قبایلو جوړ کړی ده د کابل لپاره مو اندا قرباني ورکوو او د خبره لګیا د حکومت به کوي هر څه به کوي خو موږ انضمام منو نه موږ مشرانو سره خبرې اترې وکړي چې په کومه خبره غاښه د سره جخ مو سپرینګ کورټ کې کیس اچوله چې سپرینګ کورټ فیصله نوي راغله هغه پر نه انضمام منو نه پولیس منو نه پټوار منو نه عدالتونه منو مخبل قبایل په ما غزوړه رواج بده بیا پرې شاجي ګل څه ډېر خبرې کوي هغه موږ احترام ټولو غل لرو خدا خلک راغون شوي دي دا دفتري نه دي. همیشه ما ویلي چې موږ په قبایلو کې درې طبقې خلک دي یو درباري دي
یو دفتری دي یو قومي دي دا قومي خلک دي نو هغه ډېر احترام سره دته دا ویم چې دا کم موږ دا ګوند دی دا بې طرفه دی او هیڅ چا پارټۍ سره تعلق نشته نو چې پارټۍ سره نشته نو موږ ډي سي او اي سي سره تعلق وي یا پولیټیکل و هغه سره تعلق وي نو دا وتا پورې دا مهم موږ جاری وي په دوه محاذو باندې لګیا یو په قانوني هغه باندې لګیا چې سپریم کورټ کې موږ تقریبا کیس میچور کیږي نو اوس هم موږ سپریم کورټ ته د هغه پلیټ فارم نه دا چیف جسټس ته دا موږ اپیل دی چې تاسو موټو واخلا تا پورې نور انقلابي کارونه چې حکومت پکې نه کوي په هغه کې چې کله یو هغه اناونسمنت کوي کله بلدیاتو اناونس کوي نو قطعا موږ بنیادی داغه سیستم نه منو مارجر نو چې مارجر خلاف نو نو هغه چې انټروډیوس کیږي نو دا کنفلیکټ دی د کورټس دی هغه سره د آرډر سره ځکه چې لا فیصله شوی نه سپریم کورټ توهین عدالت کې مرسینو مهرباني دا وکړي چې یا چیف جسټس د سو موټ واخلي څنګه چې تاسو قتل د دې چې کم ملکانان دي د دې کم علاقائی مشران دي هغه مونږ سره خبرې اترې شریک کړي چې را مونږ کم قبایلی انضمام دی دا نه منو ولی چې دلته هم هغه شان دي پولیس رشوت اخیستل کیږي هم هغه شان دي کرپټ راغله هم هغه شان دي زمونږ کوم مطالبات دي کم زمونږ د ملکاني سیستم هغه جرګه سیستم دی هغه دی خلکو ختم کړي دي د کیمرامین محمد ایاز سره مصعب جاوید پیم خیبر ټي وي باړه